الرحيم. باب في المسح على الجوربين والنعلين. حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن وزير بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. بسم الله الرحمن الرحیم. باب دې په بیان د مسح کولو کې په جوربینو باندې او په نعلینو باندې. نو دا ډیره یو معرکة الآراء مثلا سبا ګرځېدلې ده. بعضې کسانو له ډېر زیات شورش ورکړی دی. په حدیث د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه کې وارد دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک څه کړې ده؟ مسح علی الجوربین کړې ده، او دا خلک مسح علی الجوربین نه کوي. خبره باندې پوه شوي؟ یوه خبره دا ده. دویم دیو دا خبره کوي چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه مطلقا وارده دي چې نبی علیه الصلاة والسلام مسح کړې په جوربینو باندې. هلکه دې کې څه قید ورسره شته چې یا څه خینین یا منعلین یا مجلدین، څه قید مې ورسره تاسو وینئ په حدیث کې شته؟ نشته ورکې که نه. وایي دا دی امامانو دا دی خلکو د ځان نه چې کوم دی دا شرطونه پکې ذکر کړي دي. لکه څه ذکر کړي؟ د ځان نه پکې دا شرطونه ذکر کړي. کوم شرطونه؟ چې په دې جورابه کې بیان منعله یو یا به مجلده یو یا به سخینه یو، که دا شرطونه پکې کېږي جایز او که پکې نه نو ناجایز. وایي دا په حدیث کې نشته، دا وایي د ځان نه لګولي دي. خبره باندې پوهېږئ؟ او بله وایي چې دا حدیث د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه صحیح دی. خبره باندې پوه شوئ؟ نو زه ورته جوابا دا وایم چې کاش کې لږ د خپل غیر مقلدین هم وګورئ. ښه څه وګورئ؟ که خپل غیر مقلدین، لکه د هغې سر فهرست شارح د سنن ابي داود شمس الحق عظیم آبادي غیر مقلد د شرح لیکلي عون المعبود په سنن ابي داود باندې دقه شرح ته رجوع کوي، په دقه باب د مسح الجوربین ته هلته هغه د دې تعریف کړی ول د جورب، او بیا ویلي دي چې کم شرطونه پکې د امامانو لګولي که دقه شرطونه وو په دې جورابه کې مسح پې جایز ده، او که دا شرطونه پکې نه وو مسح پې ناجایز. پوه پرې نه شوې؟ نو هغه څوک راغی دی حدیث هغه عبدالحق دغه هم دې طرف ته شو. خبره باندې پوه شوې که نه؟ عظیم آبادي غیر مقلد دی. ښه او دویم چې کومه د دې لپاره تعجب دا دی چې عبدالرحمن مبارک پوري وګوره چې هغه شرح لیکلي تحفة الحوزي ترمیزی په دې باندې لیکلي چې امامانو دا کوم شرطونه لګولي که دقه په جورابه کې وو نو مسح پې جایز ده، که دا پکې نه وو مسح پې ناجایز ده. هلکه په دې خبره باندې پوه نه شوئ؟ او په دې حدیث ته ترمیزي باندې بیا رالګېدلی دی او وروره د ائمو په حوالو یې ویلي دي چې دا په اتفاق د علماو باندې دا حدیث ضعیف دی، په اتفاق د ائمو باندې. لنډه دا شوه. لبې له باب د مسلې ته دا ذکر کومه چې مسح الجوربین، جورب څه شي ته ویلی کېږي؟ که دا تاسو د لغتو کتابونو ته رجوع کوئ، د دوه کم کتابونه چې مې تیار کړه پوره تفصیل په هغې کې شته دی، خو مختصر د هغې نه دا وایم. صاحب قاموس وایي چې دا لفافة الرجل ته ویلی کېږي، د خپې لفافې ته ویلی کېږي. څه ته ویلی کېږي؟ د خپې لفافې ته ویلی کېږي. او دغه رنګې بدقه شرح کې بیا د علامه طیبي قول هم نقل کړی دی، د شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه قول هم ذکر کړی دی، علامه عیني رحمت الله علیه قول هم دغلته ذکر کړی دی چې د دیو په نسب باندې دا موزه چې کوم دی دا دغه چې کوم دی څه شی ورته وایي دا جورب، دا هغه شي ته ویل کېږي چې دا د خپل پټۍ خو په حکم د چا کې وي؟ د موزه کې. حکم د چا کې؟ د موزه کې. یا به جوړی د څرمنې نه، یا به جوړی د مالوچو نه، او یا به چې کوم دی جوړی د وړۍ نه. دې دریو څیزونه به جوړی. خبره پوه شوې؟ دا مې ته مختصر د هغې د چوړو ویله. او بیا دا دواړه سړي غیر مقلدین چې مې ته یاد کړه دي هم دې ته تلي دي چې دا جورب چې کومه دی دا یو غټ شی وي د موزې، چې اول سړی د خپې ته موزه واچي، بیا ورته چې کوم دی نعلین ور واچي، او د نعلینو له پاسه چې کوم دی بیا دقه جورب ور واغوستولی شي چې دا په حکم د چا کې دی؟ د موزه کې دی. دې خبره باندې پوه شوئ؟ وایي دقه خبره پکې څه شی ده؟ صحیح ده. خبره باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ او بیا دغه حدیث ته ترمیزي پسې ورغلی دی، د شرح مهذب د امام نووي رحمت الله علیه په حواله باندې ویلي. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي قد اتفق الحفاظ على تضعیفه، د دې حدیث په تضعیف باندې او په ضعف باندې د حفاظ علما کرامو اتفاق ته چې دا حدیث ضعیف دی. خبره باندې پوه شوئ؟ کته لکه امام ترمذي خو پسې مخکې ویلي دي چې هذا حدیث حسن صحیح. خبره باندې پوه شئ؟ نو بیا پسې امام ترمذي رحمت الله علیه لیکلي دي چې ولا يقبل قول الترمذي، قول الترمذي، قول د ترمذي په دې کې څه دی؟
مقبول نه دی چې دوی ته څه ویلي دي حسن او صحیح ته ویلي دي دومره لوی حافظان د حدیثو حفاظ الحدیثو هغې د دې حدیث تضعیف کړی دی او دی چې کوم دی څه شی کوي تحسین کوي جرح مقدمه ده په تعدیل باندې مولانا جرح مقدمه ده په چا باندې تعدیل باندې جرح یې وکړل نو جرح مقدمه ده کنه لنډه دا شوله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په صحیح روایت باندې مسح علی الجوربین ثابت نه ده په صحیح روایت د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مسح علی الجوربین ثابت نه ده من ادعا فعليه البيان چا چې دعوه وکړه په هغې بیان دی اب موږ ته صحیح حدیث ښیي که د مغیره بن شعبه رضی الله عنه دا حدیث ښیي په دې کې صحیح روایت مشهور روایت تاسو ته ما ویلو امام مسلم رحمت الله علیه خپل صحیح مسلم کې نقل کړی دی چې د مغیره بن شعبه رضی الله عنه په حدیث کې دی ومسح علی الخفین نبی علیه السلام مسح وکړه په خفینو باندې څومره حدیث الکتاب چې څومره ذخیره د حدیث وګورئ څومره کتب الحدیث وګورئ په ټول کتب الحدیث کې چې د مغیره بن شعبه روایت راځي تقریبا د شپېتونه او یا د شپېتونه له پاسه راویانو روایت کړی دی په هغه ټولو کې لفظ د مسح علی الخفین دی یو روایت د مغیره بن شعبه نه چې ابو قیس کړی دی او حذیل کړی دی دیو ته لفظ چا راوړی دی د جورب راوړی دی نور دغه د شپېتونه برابر راویانو ټول ذکر کړی لفظ د چا د خفین نو کوم چې مشهور روایت دی سنن بیهقی کې امام بیهقی فرمای سنن الکبرى بیهقی کې چې مشهور روایت مغیره بن شعبه نه هغه مسح علی الخفین دا نه مسح علی الجوربین لکه بره ګوره خبره باندې پېښ شو که پوه نه شولې دا مې د دې حدیث هغه مختصر خبره کوله که څوک په دې باندې شي چې حدیث کې خود ترمذی راغلی دی کنه د دې جواب مې تا مختصر تور څنګه کو او کو چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیث باندې مسح علی الجوربین ثابت نه ده ټکه چې راغلی دی هغه مسح علی الخفین راغلی دی او که دا حدیث ته خف د جوربین دا صحیح وي او د امام مسلم رحمت الله په شرط برابر وي دغه حدیث د مغیره بن شعبه راوړي او د امام مسلم رحمت الله واجبہ کار تاسو په کتلې او مبارک خپل عادت دا دی چې کوم روایت کم یو لفظ په دې باب کې وارد نه غبا په ټول حدیث راوړي او ټول سندونه باندې ذکر کوي چې کم لفظ پکې راغلي دي څه کوي کنه کوي انا ټول خلاصې راوباسي خدا مسله الجوربین ټکي بګین ذکر کړي نو پته لګي چې دا مسله الجوربین ولا ټکي چې کم دی کنه دا په هغه صحیح روایتو کې نشته دی ځکه امام مسلم رحمت الله فرمای سنن کبرى بیهقی ذکر کړی دا قول چې موږ د قران کریم ظاهر څنګه پریدو د ابو قبیس په مثال باندې او د حذیل راوی په مثال باندې دا قران کریم کې موږ ته امر سره راغلی دی تخفین زل راغلی دی کنه نو دا ظاهر د قران کریم څنګه پریدي دغه دو راویانو په وجه باندې او هغه حال څه دی هغه ضعیف دي د ضعیف راوی پر روایت په وجه باندې ته د قران کریم ظاهر څنګه پریدي او تعجب دا دی چې مولا دی هغه مولا سے په کدا قول کړی دی وی تاسو خو ظاهر د قران پریخي دی کنه تاسو له مسحل الخفین جایز نه کړی دا کې ابن قیم ویلی دی ښا دا کې جاویل دي زایمت ستا تورا او ستا څټ ستا تورا او ستا څټ ستا غیر مقلد تعالی جواب درکړی تحفۃ الحوازی والا مولوی صاحب مسحل الخفین کې وای مشهور روایت وارد دي د الله بنده مسحل الخفین کې چې کومه ده حد تواتر ته حدیث رسیدلی دي نو کال ته کې مونږه قران کریم ظاهر پریخي دی نو د دلیل قوی د لاسه مونږه پریخي دی نو هغه بیا وای چې دا مسح خپو انزل دا بنشي پرې خودلې مګر یا په دلیل قطعي سره یا په اخبار متواتر سره یا په اجماع سره او د قدرونه جوابونه لچا ورکړي دي تحفۃ الحوازی ورکړي دي چې سید موږ سره قران آیت نشته په دې مسه باندې خو هغه قرت چې مې د تکم کړو په هغه قرت ته جواب ورکړي دي هغه قرت ته جواب ورکړي چې و ارجلکم قرت شي نو دا قرت چې کوم نه مستقل تور دا موضوع د مسجد لپاره دی اوره باندې پوه شئ او دا حدیثونه له جواب ورکړي چې په دې باب د مسل الخفین کې حدیث ته تواتر ته رسیدلی دي او په اجماع کې تم چې کوم نه جواب ورکړي چې د علماو او صحابه کرامو په اجماع ده چې مسل الجوربین څه غني جایز مسل الخفین څه غني الفاظ ته فکر کوی د الله بندگانو غره ازنه چې شی تپل څه جوړ کړي مسل الخفین باندې د صحابه کرامو په جواز سره اجماع ده د الله بندگانو یعنی کوم خبره پوه شئ ګوره د قران ته جواب ورکو خبر متواتر ته جواب ورکو او د اجماع ته څه کو چاول ورکو خپل غیر مقلد خپل کور سړي ول جواب ورکو چې تا دا خبره کړې تاسو خو د قران کریم ظاهر په مسل الخفین پر پریخې دی کنه موږ نه دی پریخې موږ او کوم پریخې دی موږ سره دلیل دی ته د قصې دلیل پیدا کا په مسل الجوربین کې د صحیح دلیل چې دا کم یا د قران آیتي یا خبر متواتری یا اجماعي تاسو چې کوم حدیث دی اخو نه قران آیت دی نه خبر متواتر دی نه اجماع ده بلکې حدیث ضعیف دی او کته دی ترمذی او حسن ویلي هم ته امام نووي په حواله باندې جواب وکړو او په دغه ځای باندې تحفۃ الحوازی ویلي دي وای دا خلکو ته پته تساهل د امام ترمذی په تحسین کې وای مشهور دی اته په تحسین کې ډېر تساهل کیږي
ډېر اساني ته کېږي هر حدیث ته حسن وایي هر حدیث ته حسن وایي دا حالت شی دی فکر او راغی دا څوک وایي زه نه وایم ګوره ما تصیب نقل وکړو ښه زه د امام ترمذي رحمت الله علیه ډېر ادب احترام کوم لوی حافظ دی لوی عالم دی لوی محدث دی خو دا قول د دیو د کوره ته وایم دیو د کوره چې دیو د قصیده ایمو څه کوي بېادبي کوي خبره باندې پوه شو تحفة الحوازي ولا وایي مبارک پوري ولا وایي څنګه چللی تساهل د امام ترمذي وایي مشهور دی مشهوره چې امام صاحب نوم په بد لګي دا نوم نه راوړي څه بس شاباسي فکر او راغی هغه لکه لا بل سکه تاسو چې د دې امین الله بشوري کتاب راوړی هغه چې کوم شرح کړی د مشکات شریف پای کې چې تاسو ویل کله چې در پولیدن حدیث راځي یا د قرات خلف الامام حدیث راځي یا بل او پای باندې امام ترمذي غو حدیث تسوي زی پوي ډېر څه وای وینا نه و اعتبار نشته دی اعتبار نشته دی د امام ترمذي رحمت الله علیه جرح لاره یا د تعدیل لاره یو روایت ذکر راوړی نه کنه زمونږه طلبداري پکې کړی دا روایت صحیح ویلي حسن ویته ویلي دا نور جواب نشته دی د امام ترمذي جواب یې څه کړی دی امین الله بشوري وای د تحسین وای دا کې تساهل کې دا مشهوره خبره ده نو چې آلته تساهل کې هغه مشهوره خبره ده دلته څنګه غیر مشهوره خبره ده وا جواب وکم او جواب نه دا چرته کې دوکان نه کی چې ګوره امام ترمذي ورته حسن ویلي دي خبره باندې پوهیږه کومه که پوه نه شولې نسول خلاصه د خبرې دار او تعالی چې په دې باب کې مونږ ته قران کریم امر را کړی چې خپې وینځي دا ظاهر د قران کریم په سبن پر خودل شي په هغه دلیل باندې چې په قوت کې هم د دقه قران کریم د آیت موافقي بالکل به پر خودل شي بیا نو خو د دوسرا نشته د اخر کې د دې دغه اعتراض چې دا د امامانو د شرطونه څه کړی دي د ځان نه لګولې دي څه کړی دي د ځان نه دي لګولې دا جواب ورته په تحفة الحوازي کې مبارک پوری کړی دی چې دا امامانو د ځان نه دي لګولې د الله بنده اصل کې د خپې انزل پکار دی خبره باندې پوه شئ اوس د خپې انزل چې ته په مسحل جوربین وې نو ته خو داسې دلیل راوړه چې دا جورب خف ته ورسي موضوع ته ورسي کنه ځکه چې په موضوع باندې خو صحابه کرام په اجماع باندې ثابته شوله د علماء په اجماع ثابته ده مسه خبره باندې پوه شئ او څوک چې مسحل الخفین جایز نه ګڼي هغه شیعه شو هغه د شیعه ویله د خبره پیږي نه پیږي اوس جورب باندې به اله مسه جایز شي چې د حکم د موضوع ته ورسیږي ځکه په دې کې صحیح حدیث نشته دی کنه د کې دلیل نشته دی چې دلیل نشته دی دلیل خو په موضوع باندې دی خبره باندې پیږي د موضوع د حکم ته ورسو چې د موضوع حدیث ته متوجي شي چې دلیل د سره موجود شي د الله بندنو الله بیا څه وکي مسو وکي او ته چې د موضوع حکم ته دانی رسول بیا دلیل راوړه دلیل خو نشته د غیر مغیره ابن شعبہ رضی الله حدیث تر سره او دغه حال مې ته پیش کو چې هغه صحیح روایت مشهور روایت هغه پکې چې کوم دی د چا د مسال الخفین نه د جوړوین فوګره حدیث الكتابون رجوع وکړه یعنی که په دې خبره زما څه نه سپوږ شوي دماغ په کولو شو او دا خو دغه جواب شو ورته چې په جوراب باندې مونږه زکه د شرطونه لګاو چې د کې دلیل نشته په مسله الخف جورابین باندې دا مونږ د موضوع په حکم کې کوو چې د موضوع حدیث ته متوجي کو او دویم جواب چې کوم دی دویم جواب دا ورته چا کړی دی امام بیهقی رحمت الله علیه کړه په سنن کبرا کې چې یرورا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی ورځ او د سکو او د غسل خانې نه چې کوم دی راوتلو او مسه یو کړ په جورابین باندې وای دا جورابین چې کوم نه څه شو دا مجلد او منعل خبره باندې پوه شئ یعنی دا هغه په چړاو شو واخه دا جلد او دا څرمن چې کوم دا په څه شو دا په چړاو شو لکه دا چا ویل سنن کبرا د بیهقی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ حالات موږ ذکر کړل چې دا جورابي څنګه وي منعل مجلد خبره باندې پوه شئ او که تاسو وایئ چې نبی صلی الله علیه وسلم جوراب مسح کړی دا تق غیر مخلص تاسو مطالبه کوي وای موږ ته حال بیان کړي د نبی اسلام دا جوراب څنګه ورستایب څه زما ستایب شاته وا دغه سيناري جوراب وا وای دا حال موږ ته بیان کړي دا شته وای چې نشته دی نو ته څنګه عموم چې کوم دی ورکه جوراب ورته هر قسم جوراب ورسه کوه مسا کوه استا ورته چاته وای هغه خبره پوه نه شولې هغه جواب ورکا ثابته کوم ته دا چې د نبی اسلام د جوراب ورکه زما استاد نری جوراب اوس د امامانو اختلاف پکې دی مختصر د تاغه بیانول غواړم خو دا ټایم زما خیال چې خپل اختتام تر رسیدلې دی مختصر په خبره باندې پوه شئ نن په دې درس کې دومره خبره وشوه چې د جوراب هغه مختصر غوله کې تعریف وشو او په هغې پسې د حدیث د حال بیان کړی شو د حدیث د ترمذي حال سره په نس د دغې خلکو زمونږ نه خبره باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ دا مې نقل تر د دې وکړو او دویم خبره چې کوم دغه د امامانو د اختلاف ته چې په دې مسح الجوربین کې د امامانو اقوال څه دي او دغه شرطونه څه دي هغه تفسیر په دې کې څه شی دی نو ان شاء الله بیا تشي بس ته وما علي الا البلاغ